د زړې چې ونه هغه ما داسې ورکړو چې د هغې دا دا د زړې میاشتې دا د هغې هغه نشان وي د دې اوس پته نه لګي چې دا به په کومه طریقې پرته به وي موږ ورته پرته وایو زمیندار خلک هغې ته داسې وي ځینې داسې چې دې ځای ته روسه دا نور داسې کېدی بیا نه شي که کله واوړېدم دنیا به نه وي دا به الټه شي که نه نو موږ خو چې زمیندار خلک موږ خو نه پوهېږو دوربین هم نشته د سترګو د الله په نعمت زه راته که ما ته چا دوربین ګونیو نو قسم دی که زه پکې څه مینم زه نه وینم بس زه چې صرف راشم او ودرېږم او وینو میاشت او شي بس دې ته یې مرګو تاسو یې کوه بس نشته چارجینګ پارټنر دی یو رشید شو یو غنی رحمان شو یو سرور شو یو دا دی دغه شه دا دی سرور دغه شیر عالم دی جی دا ټول ستا ملګري دا د میاشتې ملګري دي دا ټول مختلف دي دا نه چې کنه یاره یو ځای دی سلا یې کړي نه په دې کې سلا ځکه نه کېږي چې دا شی د سلا نه دی سبا به موږ سره په قبر کې دا کومي نه دغه باډي دوه برغې نه دي خیال هم دی وکیل بیا دغه مرغۍ چې دې غاړې ته یو باډي وغونتله وکیله بیا به دا داسې اخره کې دا انټینن ده دا ټاور دا اخره کې دې ته به دې ته پورې به د دې نه به بیا واپس به دا به واپس بیا دې نه دا خو ورځې کېږي دغه کلاو دی دا ټیم خپل دروازه ما دا خواړو څه مسله نه مې بس اډر هم ستاسو لري حکومت پوهېږي عالمان پوهېږي او اډر پوهېږي او میاشت پوهېږي او موږ پوهېږو او کاته پوهېږو اوم لیده نو شهادت په ورکوو روژه ده اوم نه لیده نو بس څنګه زړه نو زړه په زړه ټیک نو ته وي بالکل سوال هم دا کوو یو نور خو پای کې موږ څه نشو کولی اډر کول نه کول دا د حکومت کار دی او د عالمانو پاره موږ خو نه علم کړی لیدلې د بابو کار دی بس ما ورته وویل چې ګراله انشاءالله او ریاض نه وه بس دنیا به یې که خیري شهادت کوي سبا شپې له به د دې ډېر ښکلی شهادت وي سبا شپې له به د ډېر ښکلی شهادت نن شک کې ده نن شک کې جي به دې ده چې دا پرون سهار دلته بر راختلي موږ لیدلې ده دې زه صرف قبلې ته نه ګورم دا موږ نن حفاظت هم ګورو صحیح کوو یې جي دا نه چې کنه زه صرف د روجي او د اختر هغې د قبلې ته ګورم دا زه نه حفاظت هم صحیح کوو مونږه زینګ هر ملګری چې شو که هغه دلته دی که بل ځای دی خپل کوشش کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمنو یو ځل بیا رمضان مبارک را روان دی د کال 12 میاشتې خو موږ صرف دغه یوه میاشت ډېر په شوق ګورو چې میاش شته او که نشته سبا روژه شته او که نه بابو صاحب څنګ ته راغلي یو څنګه چې زه راغلی یم داسې به ډېر خلک اوس را روان یو بابو له به راځي چې بابو میاش ښکاره شوه که نه او بابو صاحب له الله دغه یو نعمت ورکړی دی چې د بچپن نه هغه کې دغه ټیلنټ دی چې میاش اکثر د دې په کلي کې نور ملګري هم دي او دوی خپله میاش دلته ییني او دغه پیشګوۍ دوی کوي چې میاش موږ ولیدل او سبا له اختر دی ابو صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمونږه دې ټیم کې دا میلمانه موږ لراله د دې اجازه دی کلي ته او د اجازه په دې ډاګه را سره ودرېده د الله په دې خاوره او دیم څه دغه نه دی چې ګنې یاره څه کمال دی یا دغه نه دا د دې موږ سره مینه ده او خپله مینه موږ سره پالي چې کال مخکې هم پالله نو اوس هم پالو نو دوی موږ سره ودرېده او راله او د دې میاشتې په باره کې د روژې د رمضان تپوس کوي نو دوی ته ما وی چې بس راځئ وروره زه به راته ووایم انشاءالله تعالی چې میاشت رمضان راورسي او په سر ودرېږي نو موږ بیا کوشش کوو چې یاره دې باندې بس څه کوو دا به سور وځېړئ روژه به کوئ کوجه به اختر به کوئ ټول خلک هر سړی ځان له یو خپل دغه جوړوي موږ اوس د دې په کوشش کې یو چې دوی راله زموږ نه تپوس کوي نو دوی به تپوس کوي او موږ به د هغې جواب ورکوو نو د دوی نه به تپوس وس کوو چې دوی زموږ نه کوم تپوس کوي نو به د هغې جواب به ورکوو جي نو نن به میاش ګورئ نن خو میاش نشته جي موږ به
ودرېږو به بالکل مخکې مو ولاړ وي بیا به مو ودرېږو خو میاشت نن نشته میاشت په سبا شپې لکه خیرې صحیح کوو انشاءالله که اسمان شینو نو سبا شپې له بله شي شهادتونه مي او زمونږ به حساب کتاب هم برابري د میاشتې به هم برابري او د اسلام چې کومه طریقه ده نو هغه هر یو دغه به ورته سبا شپې له پوره که خیري نن میاشت ځکه نشته چې نن د دې میاشتې یو کم دېرشمه راځي جي نو زه چې څنګه اورم لکه دا ما پرون سهار دې غاړې ته ولیده دلته راوختلی غار سره نو چې ما ولیده نو ما ویل دا یاره سبا نشي کېدی بل ورځ به دا کېږي دا به انشاءالله سبا قبلې ته راغلي او شهادت په پکې خدای پاک نصیب کړی خیر او اسمان شین شو نو د انوار د پریوتون وروسته به پکې خیري الله اکبر وایي شهادت په پکې وکړي موږ ودرېږو دا په څه طریقه و نو هغه طریقه به بیا ورکوو د زړې چې غونه هغه ما داسې ورکړو چې د هغې دا دا د هغې هغه نشان وي د دې اوس پته نه لګي چې دا به په کومه طریقه وي پرته به وي موږ ورته پرته وایو زمیندار خلک هغې ته داسې وي ځینې داسې چې دې ځای ته روسه دا نور داسې کېدی بیا نه شي که کله واوړې نو دنیا به نه دا به الټه شي که نه نو چې الټه شي نو دنیا ختمه شوه نو به دا به دې ځای ته راځي نو دې ته زموږ مشرانو به پخکر وي دا رسوکړې میاشت بارانونه به پکې نه وي مونږ دغه تجربه پکې کړې دا زه 18 کالو په عمر کې وم چې دا به ما شوقه صحیح کوله به مې دا سره ملګري وو بغزمان استاد دا دی کېدای شي خدای پاک سبا راولي منیر ته تللی دی سرورو شیر عالمو غني رحمانو رشیدو او د دغه درېو کسان نومونه رانه اوس هېر شو دې ټایم کې چې پروس کال امجدو یو موږ سره دا زاړه ملګري وو دا چې کوم کسان زاړه قربان علي نوم یې نو دې کې څه کسان په دوبۍ کې دی څه یو ځای څه بل ځای دي خو خپله ډیوټي مزدورۍ لیدلي یا به کوي یا به نه کوي د بار کسان خو موږ دا کم کسان چې دلته یو نو دا نه چې د دې یوې مخالې کسان نه د هر ځای نه چې ودرېدو او درېږي موږ ته پسې اعتراض خو نشته که نه زه خو حکومت ته م وایم چې که تاسو ته تکلیف وي زمونږ د طرفه یار داسې مسله ما ته بالکل ویلی شئ سبانۍ ورځې په منځ کې شته زه به نه ودرېږم نه به میاشته ګورم خو که چېرې تاسو ته تکلیف نه وي او زه ودرېږم میاشت ولیده نو که بیا شهادت څوک اخلي نو وادرېږو که نه لري زما خو به روژه شي زه خو به خپله روژه نیسم حکومت کوي او کو نه کوي حکومت خو جیره خو د هغه ځان له خپل دغه دی د حکومت خو زمونږ د حکومت سره ځکه څه پروا نشته چې خو ما ویلیم دی اوس هم وایم چې د حکومت د کمیټۍ سره خو زمونږ ځکه چې خو ځان لاستي ده هغه چې هغې څه وایي نو هغه به کېږي زمونږ خو ځان له خپل دا بس هغه که بیا مې ویلي چې دې خفه نه به ودرېږو ایسي صاحب راته نن ووایي چې یاره دغسې کیسه را ما ورته بالکل صاحبه که چېرې تکلیف وي نو مونږ به نه ودرېږو هغه وایي نه تکلیف خبره خو نشته دا خو د اسلام خبره روغه خبره وه ښه ښکلې بس ما ورته که ته وایې نو مه به ودرېږم هغه وایي چې نه دغه خبره خو نشته خو صرف اډر به نه ورکوئ بره تر هغې پورې به اډر نه ورکوئ چې تر څو پورې د دې ځای نه څه شوي مونږ ته نه وي تاسو نو ځان لکه خپله روژه ته نیسئ تا ته بالکل اجازه ده که میاشت وي روژه کا او که اختر میاشت وي اختر یې کا خو څه پروا نشته نو زه دا وایم چې زما خو نه زه خو د پولیسو هم ډېره لویه شکریه ادا کوم چې ما له په تېر شوي دا کوم سپورټ راکړی نو زه وایم چې کوم ځای دي بچي نو الله تعالی دې ګلي ګلزار لري ځکه چې ما له ډېر غټ سپورټ راکړی ما له ډېره غټه ملګرتیا کړې وه که حکومت دی نو زه خو د حکومت اړو ځکه چې باړو شکریه نشم ادا کولی چې هغوی ما له ډېر امداد راکړی دا پورې امداد دی که نه چې لکه ما سره په دویمه شپه باندې بیا زه اول صرف سیز زمان وم په دویمه شپه بیا بابو صاحب زنده باشو نو دا حکومت سپورټ نه وځي نه به ګورئ تاسو چې کوم مخامخ ده واو د دې ځای نه ښکاري د دې مخامخ ځای دا مخامخ ځای دی عموما په دې ځای میاشت ښکاري د ونو نه په دې مخ نه دا خو داسې روانې که نه بیا دا اوسنۍ میاشت په دې ځای دا په دې ځای ګورو بله به ورپسې کېدای شي توس سره واقعه بله ورسره کېدای شي د مخامخ کور سره داسې مخامخ په دې ځای دغه باډي دوه برغې نه دي خیال هم دی واقعا بیا دغه مرغۍ چې دې غاړې ته یو باډي وغونته را واقعا بیا به دا داسې اخره کې دا انټینن را دا ټاور دا اخره کې دې ته په دې ځای پورې په دې نه بیا واپس اوس که نن ښکاره نه شوه نو سبا به بیا اتمني انشاءالله چې خدای پاک مهربانه شي او سبا شپې له پکې خیر مونږ شهادت وکړو او که نه نو بس بیا خو دغه خبره چې بس بیا به نه نو بیا به بله ورځ نو او د څو کسو شهادت چې پې وشي نو روژه کېږي مخکې به څو کسه ضروري دي دوو کسانو شهادت کو او اختر روژه به پرې راتله دا پرې مونږه
14 کسانو دوه راونه رسېد او ټول د یو ځای نه بل ځای او دا 12 کسان چې دي شهادت وکړو خو هغه شهادت چې منظور نه شو. هغه یې وړو مردان ته ورسېد ابا دلته که په سمدستي اعلان نه شو یاره سبا به روژې موږ بیا استاد ته ووایو چې یاره سبا که خیري خدا لکه موږ دپاره څه حکم دی اوس موږ ورپسې بیا لړو هغه موږ ته ووایي چې ستاسو لپاره دا حکم دی چې تاسو به سبا روژه کوئ نو یاره ما دا خو به ګرانه چې موږ اوس میاشت هم دی موږ روژه کوو نو پای خلک هم خفه شو ابا زه راپاڅېدم نو بس ما ورته زما خو به سبا اختاري و د خلکو خپله خوښه را او ما خو میاشت لیدلې ما خو میاشت لیدلې زه خو بالکل نشم نیوی نو چې دا مال شي که نه دې مال نه وختي وو نو موږ مانځه ته هم نه ماښام نه سمېدو بس زما په دې موبایل هسې یو غره به موبایل هم د 2 روپو هغې کې بیټري هم نه ونه بندېده به نو بس هغه بیا مې دا ګاونډیان دا کسان دا ملګري دي به ټول بس راتلو دا خلک را چلېده ګاډي به راتلو شپه هم ټول دغسې والي وه بیا ډي اس پي صاحب دي راغله لړو موږ اوسۍ ته هلته ودرېدو ګپ ما په مو لګه اوبه اوبه موسکه ما ته وایي چې څه پروګرام ما ورته ما خو نن ټوله خوراک کړی او خموړې مو ستاسو راته پته دی په مونږ یې روژه نیولې وه نو دا ګوره دا مونږ له دا پکار دی چې زمونږ د ملک داسې مشران کسان چې داسې پروګرام وي چې هغې مونږ پسې راځي او مونږ ته وایي چې راشئ تاسو مونږ سره کښېنئ مونږ سره کښېنئ او مونږ درته طریقه ښیو نو مونږ به هغې پوه کوي نو مونږ خو زمیندار خلک یو مونږ خو نه پوهېږو دوربین هم نشته د سترګو د الله په نعمت زه راته که ما ته چا دوربین ګونیو نو قسم دی که زه پکې څه مینم زه نه وینم بس زه چې صرف راشم او ودرېږم او وینو هم میاشت او چې نینو بس دې ته یې ملکو تاسو یې کوه بس نشته زه پرې نه پوهېږم اوس نشته که نه دا ټایم نشته چې بالکل نشته دا مال خو به سبا وختي پرېوځي دا بانک سره د ماښام پرېوځي د دې د ماښام تر بانکه پورې د لومبۍ ورځې د میاشتې ټایم دی د دویمې ورځې میاشتې دا به ماښام د مانځه نه وروستو پرېوځي دا دلیل مې ور هم ورکړی دی پې سوچ کوي د درېیمې ورځې میاشتې د ماسخوتن د اذان نه بند لږه غونته یا مخکې یا دغه ټایم پرېوځي دکه د دې ټایم تاسو هم ورسره یې رشید دی دا ستاسو پارټنر دی دا زموږ پارټنر دی یو رشید شو یو غنی رحمان شو یو سرور شو یو دا دی دغه شه دا دی سرور دغه شیر عالم دی جی دا ټول ستا ملګري دا د میاشتې ملګري دي دا ټول مختلف دي دا نه چې که نه یاره یو ځای دی سلا یې کړي نه په دې کې سلا ځکه نه کېږي چې دا شی د سلا نه دی سبا به موږ سره په قبر کې دا کومي نه واقع دا یو دغلته سیدلایق کاکا نومې دی د کړم کوټو کې د چاړاګانو بانډه ورته وایي د هغې صادق نومې دی د هغه موږ یو ځل پېښور تللو نو هغه استاد یې موږ ته ووایي چې د ده دغه نه قبلېږي شهادت نو ما د هغه نه شهادت اخیستی نو ما ته وایي د ده را شهادت ما ورته وایي چې دا ده کوم نشان جوړ کړی دا ما هم نه جوړ کړی چې ما میاشت وکړه ما ورته شهادت سي هغه وایي صحیح دی وجبانې باندې ناخوالي خو هغه زه نه وم ما ورته ټیک شو چې نو بس هغه ته مونږ پوه نه کوو کیم نه اوس هم دې میاشتې لکه دي چې هغه سبا شپې ته راشي او اوس هم ما ته وایي بله ورځې ما ته وایي 3 ورځې ته پرون یې 3 ورځې پاتې دي دومره هوښیار سړی دی ښه دومره تکړه لکه سبا هم نو بل سبا ته واقع نه سبانه ورځې خو وه پرون یې راته وایي چې 3 ورځې ته لکه پاتې شوې ما به یې وګوره د دې عقل ته ښه څومره زوروره خبره چې څوک شوق د کوم شي کوي که نه او ورپسې شي نو خپل کوشش کیږي او ګوري خپل کوشش کوي قدرمنو دا بابو صاحب دی او دا د ټیم دی کوم چې د الله د رضا دپاره دغه میاشت ګوري نه د دوی سره دوربین شته او نه حکومت څه تنخوا مقرر کړې ده خو د بابو صاحب شوق دی او چې کله بابو صاحب میاشت وګوري چې کله بابو صاحب او د ټیم میاشت وګوري نو د هغې نه باوجود هم بابو صاحب وایي چې زموږ شهادت نه قبلېږي او بابو وایي چې یوازې د روژې میاشت زه نه ګورم زه د میاشتې هره میاشت ګورم د کال 12 میاشتې او 12 میاشتې زه ګورم مختلف ځایونو کې دا میاشت پر دغې ونې په سر راښکاره کېږي خو نن میاشت رانه ښکاره نه شوه سبا د به انشاءالله میاشت ښکاره کېږي د بابو صاحب ټیم د بابو سره موجود دی او په کار خو دا و تېر شوي ځل چې بابو صاحب کومه میاشت کتلې وه نو بابو صاحب یو ډېر غریب انسان دی د دې علاقې او الله دې د دوی عمر کې برکت واچي الله دې عمر ښایسته کړي ځکه څه کال د دې کور والم وفات شوې ده دا روژه به یوازې په کار د حکومت وخت له چې د ده میاشتې مقرر کړی وی د ده سره مالو تعاون کړی وی د دې باوجود هم هغه نن هم ولاړ دی هغه میاشت ګوري او په ژوند کې یوازې هم شو ځکه د ژوند چې کوم همسفر ملګری د دې کور والا هغه هم ته الله تعالی اغسطه رو وفات شوی د الله دې د هغې آخرت ښایسته کړي او بابو صاحب له دې الله په عمر کې برکت واچي چې دا دغسې زمونږ پښتنو ته میاشت ښیي
چې میاش راله لکه څوک روژه کوي او که نه خو بابو صاحب وایي چې زه میاش وینم د خپل ټیم سره نو زما روژه مې او زه په هغه میاش اخترم کوم. بابو صاحب نور څه ویل غواړي؟ نو بس زه به څه ووایم چې ما خو دغه یو سوال دې ته کړی چې پیسې د سړي ډېرې زیاتې خوښي او پیسې ډېر ناکاره شی دی، خو ما ورته په خدای قسم خوړلی چې نه ستاسو پیسو ته لاس کوم او نه یلم، خو صرف دوره وکړئ دغه پاک ځای ته مې بوځئ عمرې له. عمره دې ارمان دی؟ عمرې له مې بس ورته ویلو چې دا به مې یو غټ ارماني او دا مې لکه ټولو ته ویلو، دا نه حکومت ته مې ویلي او دې ته مې ویلي چې داسې یو چانس راغی دکه عمرې له مې بوځئ. دا ستا په اړه ارمان دا زما په داسې ارمان دی لکه روژې ماښام ته سړی روژه ماتې ته په انتظار ناست دي چې اوس په بانک رالي روژه به ماتوم. دومره سخت ارمان مې دی. موبایل نمبر دې شته بابو؟ څه نمبر دی؟ 0305 55 22 892 دا زما نمبر دی. بیا ووایه. 0305 55 22 892 دا زما نمبر دی جی. قدرمنو موږ اکثر ګورو نو چا چې یو عمره کړي هغه دویمه مو کې درېیمه مو کې څلورمه مو کې پنځمه مو کې ځکه الله وسې توفیق ورکړی. د بابو صاحب ارمان دی خو ډېر عجز او ډېر غریب کسان ټایپ سړی دی. که کم خلک وزداره یو که روپۍ هم راټوله کړي نو د بابو دغه خواهش پوره کولی شي، ځکه پیسې د چا نه نه غواړي، صرف د عمرې ارمان لري چې یاره که چا را باندې عمره وکړه، حکومت را باندې وکړه یا نورو پښتنورو را باندې وکړه، نو دغه یو تمنا یې د بابو صاحب نمبر په سکرین ښکاري، نو مهرباني وکړئ چې د بابو دغه ارمان ضرور پوره کړئ چې بابو صاحب عمره وکړي. د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي. د الله پامان.